دا صورت چې کله موږ لیکو نو نبی علیہ السلام بسم الله نه ده خېلې، نو موږ ځکه نه ده لیکلې. که نبی علیہ السلام نه تپوس شوی چې تاسو ولې بسم الله ذکر نه دی کړی، نو هغې به وایي چې جبرائیل علیہ السلام نه دی ویلي، او که د هغه نه تپوس کېږي نو هغه به وایي چې الله نه دی ویلي، ځکه کتاب خو الله را لیږي. نو دې صورت سره بسم الله نه ده راغلی. لیکن که شعر کې د الله د رضا دپاره دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او په اردو دواړو کې دا صورت توبه شروع شوله د پہلے نمبر آیات نواله ته 6 نمبر آیات پورې سبق دی. دې کې به قرآن الفاظ هم ښیي مخې ته او لاندې به په اردو کې ترجمه هم لیکلی شوي او په پښتو کې به مولانا مفتی سعید شاہ صاحب پاکستان کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد نیئر لانڈی اسٹیشن نیئر داؤد چرنگی والے پښتو کې به ترجمه هم کوي. ویډیو اخره پورې ګوره بیا به تاسو سمجھ کې راځي. تاسو تر څو پورې ویډیو اخره پورې کتلی نه هسې به سمجھ کې نه راځي. او دا لایک او شیر کې د الله د رضا لپاره موږ او تاسو به په قبرونو کې وو، موږ او تاسو ته به اجر میلاویږي. خلک به د قرآن درس د قرآن ترجمه اوري او موږ او تاسو ته به اجر میلاویږي انشاءالله. صحیح ده. اوس ویډیو مخې ته ګوره. یو کم سل هغې پورې بحث دی د منافقانو، بیا د سل آیتونو نه تر صورت اخره پورې بحث دی د مؤمنانو. نو څلور ډلې شوي، مشرکان یو، اهل کتاب دوا، منافقین درې، مؤمنان څلور. دې ټول صورت کې به دا څلور فرقې څلور ډلې ذکر کړي. دې صورت کې بسم الله نشته. د حضرت عثمان رضی الله عنه نه تپوس شو چې بسم الله ولی نشته. هغې جواب وکړو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به کله موږ من یو صورت لیکو نو اول به بسم الله وې، موږ به ولیکله بیا به صورت لیکو. دا صورت چې کله موږ لیکو نو نبی علیه السلام بسم الله نه ده خېلې، نو موږ ځکه نه ده لیکلې. که نبی علیہ السلام نه تپوس شوی چې تاسو ولې بسم الله ذکر نه دی کړی، نو هغې به وایي چې جبرائیل علیہ السلام نه دی ویلي، او که د هغه نه تپوس کېږي نو هغه به وایي چې الله نه دی ویلي، ځکه کتاب خو الله را لیږي. نو دې صورت سره بسم الله نه ده راغلی. یا دا هم جواب کېدی شي چې مخکې کوم صورتونه ذکر شو، بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، دا ټول صورتونه داسې دي چې دې کې د سلو نه زیات آیتونه دي. او انفال چې کوم ذکر شو هغې کې 15 آیتونه دي. نو داسې صورتونو گاون کې انفال څنګه راغې چې دا ټول صورتونه مئین دي، د سلو نه زیات دي او د سلو نه کم دی. نو حضرت عثمان فرمایي زمون خیال دا شو چې مضمون د دواړو صورتونو یو شان دی، د انفال او د توبې. نو مون خو صورت له نوم ورکړه سوره توبه او سوره براءت، خو بسم الله ونه لیکله، نښه پکې کېښوه. زمون خپل خیال دا و چې انفال او براءت یو دي، چې دواړه یو شي نو نسلو نه زیات شو. حضرت علی رضی الله عنه ته دا قول منسوب دی چې هغې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم دا د امن نښه ده، د امان خبره کوي. او دې صورت کې خو د جهاد او د قتال او د تورو بحث دی، امن پکې نشته، نو ځکه بسم الله را نه وړه. درې قسمه مشرکان ذکر کوي. یو هغه مشرکان چې هغې لوز مات کړی و، هغې ته خو الله او قرآن دا اعلان کړي چې تاسو نه زمونږ بایکاټ دی. دویم هغه مشرکان چې هغې لوز پاللی و نو مات کړی. او دریم هغه چې هغې ته مستامن ویلی کېږي، مسلمان ملک نه امن غواړي چې زه پاکستان ته راتلل غواړم، ویزه لګول غواړم،
میاش 2 کال 2 وباسم مال امن راکای نو دته وی مستامن. دا درې واړه قسمونه دلته ذکر کړي. دا صورت چې ده براءت او توبه دا د هجرت په 9 کال راغلی، یعنی 14 کاله نبی علیہ السلام مکی کې وستل، بیا نبی علیہ السلام د مکی نه مدینی ته راغی، 8 کال یې وستل. په 8م کال باندې مکه فتح شو. اوس دا 9م کال دی. 9م کال باندې د شوال میاشت وړو کې اختر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر ته فرمایل چې تب سکال حج لاړ شي او تب د حاجیانو امیر مشر او هل تب دا اعلانو کې چې نن پس په بیت الله ته مشرکان ناراضي، یعنی څومره په دمه دمه اسلام راغلی دی. 14 کاله مکی کې وشو، 8 کاله مدینه کې وشو، دا څو کاله شو؟ 21 تقریبا 21 کاله وشو. تر اوسه مشرکان بیت الله ته راځي او بربند طواف کوي. ابو بکر دا 9م کال دی. ابو بکر د نبی علیہ السلام او فرمایل چې ته د حاجیانو امیری او لاړ شه اعلان وکړه چې سکال نه پس به مشرکان مکی ته ناراضي. مشرکان چې کله خبر شو نو ابو بکر ته ویل دا خبره چا کړې ده، من خو ستا خبره نه منو. نو نبی علیہ السلام حضرت علی ولېګو چې ته ورشه او اعلان وکړه، ځکه ابو بکر د نبی علیہ السلام رشتہ دار نو او حضرت علی د نبی علیہ السلام ترزوی هم دی او زونګي هم دی. نو حضرت علی بیا تله دی اعلان کړی دی چې نن نه پس با بیت الله ته مشرکان ناراضي او بربند طواف هم څوک نه کوي. او چا سره چې مسلمانانو لوز شوه دي نو لوز که څوک پالل غواړي نو موږ پالو، او که څوک لوز ماتي نو دا غي درې خبرې دي: یا دی مکی نه وځي ځان له بل ځای وګوري، یا دی اسلام او ایمان قبول کی، او یا دی جهاد ته تیار شي. درې خبرې دي. درې واړه دلته ذکر کړي. مکی کی بنن نه پس مشرکان نه پاتې کیږي، یا خود ازه خالق ایوځي، او که خامخه پاتې کېدل غواړي نو بیا ایمان راوړي اسلام قبول کړي، او کدا سرینو بیا ځان تیار کړي. براءت من الله ورسوله. براءت څه ته وایي؟ زوال الامن، رفع الامن. کله چې امن پورته شي، امن زائل شي، دې ته وایي براءت، یعنی بایکاټ. براءت من الله ورسوله، اعلان د بیزارای دے، اعلان د براءت تے طرف د الله نه، طرف د پیغمبر داغنا. الی الذین غچاتا عاهدتم چې تاسو ور سره وعده کړی و، لوس کړیو، من المشرکین د مشرکانو نه. الله او د پیغمبر مشرکانو نه د بایکاټ اعلان دی، ځکه چې دی لوز مات کړی دی. نو ورته وایا فسیحو فی الارض، او ګرځئ مکه کې، مکی کې 4 اشهر سلور میاشتې. تاسو سره سلور میاشتې ټیم دی. داود شوال میاشته وړو کې اختر، ورپسې ذی قاعده ده، بیا ذی الحج دی، بیا محرم. سلور میاشتې مکی کې پاتې شئ، او ګرځئ راو ګرځئ، بیا بدل ته نه پاتې کېږئ. فسیحو فی الارض، او ګرځئ مکه کې 4 اشهر سلور میاشتې. وعلمو پوه شئ، خدا سنا چې تاسو دا خیالي منګ به سلور میاشتو کې ځان طاقتمند کو، تاسو سره بوجنګي کو، نه نه، دا خیال د زړه نه وباسئ. انکم غیر معجز الله، یقینا تاسو نه یې عاجز کوونکی الله لرا، تاسو د الله مقابله نشئ کولی. وان الله مخزي الکافرین، یقینا الله سپکونکی دی، شرمنده کونکی دی کافرانو لرا. الله پوخ عزم کړی دی چې زه به کافران شرموم، نه پرېږدم. واذان من الله ورسوله الى الناس، دا دویم اعلان دی د حضرت علی
اعلان دې د برات اذان څه ته وی اعلان ته اعلان دې د برات طرف د الله نو پیغمبر داغه ال الناس خلقتا عام خلقتا یوم الحج الاکبر پرز د حج ډیر لوی حج اکبر ورته زکه وی چې خلق و عمرې ته حج اصغر وی نو دا خو هغه حج دی چې هر کال یې ادا کیږي دې ته حج اکبر وی او دې زمانہ کې خلق حج اکبر هغه ته وی چې د عرفه ورځ او جمعه مشي ان الله بريء من المشركين ورسوله یقینا الله بری دې بیزار دې د مشرکانو او پیغمبر داغه ان الله بريء من المشركين ورسوله کله چې قران کریم کې زبر زیر پیش نه لګیدل هم دې کې به خلق خطا کېده یو وړغونی غلطی ده خو چې سړیو کې نو کافر کیږي ان الله بريء من المشركين ورسوله الله بیزار دې د مشرکانو او پیغمبر داغه ورسوله که چاوي نو کافر کیږي سړی فَإِن تُبْتُمْ كَتَاسُ تُوبَوْا وِسْتَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ نُدَا غُرَدِ تَاسُ لَرَا ساسو بکی فائدہ دا وَإِن تَوَلَّيْتُمْ كَتَاسُ مَخُ غَرْزَوْ فَعْلَمُوا نُپُوهَ شَيْءٍ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ یقینا نئے تاسو عاجز کون کی اللہ لرا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا خبر ورکا کافران لرا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَعَذَاب دردون کی سرا الا الذين ما سوا دهغه خلقو عاهدتم من المشركين چې تاسو ور سره لوس کړي دي د مشرکانو نه دا هغه مشرکان دي لکه بنو کنانا او بنو زمرا دا دوړلې وي دی خپل لوس پاللې الا الذين عاهدتم من المشركين مگر هغه مشرکان چې لوس کړي دي تاسو سره ثم لم ينقصوكم شيئا بیاي کمه نه د کړه تاسو ته د هیڅ خبرې ولم يظاهروا عليكم احدا او امداد نه د کړه د هیڅ تاسو خلاف ولم يظاهروا عليكم احدا او ملګرتیا نه د کړه غلبه نه د حاصل کړه تاسو باندې د هیڅ فاتموا الیہم نو پورا کئی دی سرا عہدهم لوز ددی الى مدتهم تر نیٹی ددی عام مشرکانو ته سلور میاشتې نیټه ده مکی نه وځي یا اسلام راوړی یا ځان jihad ته تیار کړي خدا دوړلی بنو کنانا او بنو زمرا دا هغه ډلې دي چې دی لوز نو مات کړي نو دې سره چې کومه نیټه ونه هغه پزیدا ان الله يحب المتقين یقینا الله من کوي هغه چا سره چې لوز نه ماتي نن مسلمان لوز پالی یا ماتي فاذا انسلخ الاشهر الحرم نکل چې تیروزی میاشتې د حرمت میاشتې د عزت دا درې میاشتې یو ځای دي ذی قاعده ذی الحج محرم او سلورمه د رجب اغلری ده نو کله چې دغه د حرمت میاشتې تیر شوي فقتلوا المشرکین نو وجنه مشرکان لرا حيث وجدتموهم چرته چې بیا مومي حل کی او که حرم کی هر ځای کې چې مشرکان مومي نو وجنه وخذوهم انسید لرا واحصروهم قید کی راولای وقعدوا لهم کین ورتا کل مرصد هر مورچه کی فَإِن تَابُوا نُقَدِي توبه وباسي وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ پابندی شروع کی د مانځه پنځه وخت موز وَآتَوُا الزَّكَاةَ ورکول کی زکات لرا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ نو خالق لار د دې نو بیا ورته پرېږدی لار بیا ورته سموي ان الله غفور رحیم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ او که یو تن د مشرکانو استجارک پنای غواړي تانا پیغمبره فاجره نو پنای ولا ورکا یو سړی له دارالکفر ناراضي دارالاسلام ته ویزا اخلي پاسپورت جوړي راځي نو را دي شي دلته چې کله راشي حتا يسمع کلام الله تر دې چې واوري کلام د الله یو کافر کا پاکستان ته راځي
نو دلته خو جماعتونه دي، مدرسې دي، مراکز دي، نو دې بانګونه به اوري، جمعې به کوي، اوري به اخترې بیانونه درسونه دا به واوري، نو اسلام به راوړي. حتی یسمع کلام الله، تر دې چې واوري کلام د الله. ثم ابلغه، بیا یې ورسوه مأمنه، زید امنتا، یعنی بس اډې ته ورسوه یا ایرپورټ ته چې زه خپل ملک ته واپس. ذالک بانهم قوم لا یعلمون، دا ځکه چې داسې خلک دي چې نه پوهېږي په خبره. ای ماته وګوره، ماته وګوره، اوس یې شعر کا، اوس یې شعر کا، بیا به د نیر شي څه کوې، اوس یې شعر کا. یا خو خدای پاک